الرحمن الرحيم. درود شريف وعيدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مړي باندې د आवाज جړه منه ده، ویر کول منه دي. پیغمبر علیه السلام د خپل امت زنانو نه بالخصوص په دې خبره بیعت اخیستی دی. بیعت زنانو نه بیعت اخیستی دی چې دوی به نوحه نه کوي، ویر به نه کوي. 1461 نمبر حدیث مبارک دی 1661. وعن ام عطیة نصیبة رضی اللہ تعالی عنها، حضرت سیدہ ام عطیہ چې خپل نوم یې نصیبه دی، نصیبه د صحابي نوم دی، نون باندې پیش او سین باندې زبر دی، بیا یا باندې غړندی دی جزم، نصیبه صحابیه ده. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. قالت، دا صحابیه فرمایي، اخذ علینا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ نه دا لوز اخیستی دی عند البیعة د بیعت په وخت کې، الله ننوحه چې مونږ به په مړي باندې ویر نه کوو، په مړي باندې د ویر کولو نه نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابیاتو نه بیعت اخیستی دی چې ویر به نه کوئ. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه د امام بخاری رحمه الله کتاب الجنائز باب ما ينهى عن النوح والبكاء دی باب کې ذکر کړی دی، او صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز باب التشدید فی النیاحة کې ذکر کړی دی. نور حضرات محدثین هم دا حدیث ذکر کړی دی، لکه امام ابو داود رحمه الله، امام نسائی رحمه الله. اوس دا خبره چې نبی علیہ السلام د خپل دور زنانو نه دا بیعت اخیستی او چې په مړي باندې به ویر نه کوئ، دا هغې نه بلا واسطه بیعت اخیستلو لوز، او د اوس دور زنانو نه بالواسطه دا بیعت اخیستلی شوی دی چې چا دا پاکه کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله، نو هغه دې بیعت کې شامل دی، هغه په دې لوز او اقرار او عهد کې راغلی دی. هغه د هغه دور زنانه وي که د دې دور زنانه دي او دغه شان که سړي دي. خو حدیث شریف کې راغلی چې د زنانو نه به طور خاص لوز او اقرار اخیستی و. دا یې وجه دا ده چې عام طور باندې دا ویر هم زنانه کوي، سړي به ډېر کم داسې وي چې هغې به ویر کوي، که نه نو څنګه چې ویر ښځو دپاره حرام دی، دغه شانتې سړو دپاره هم حرام دی، په مړي باندې ویر کول حرام دی. الله پاک دې موږ او تاسو ساتي. لمانځه سبق سبحان ربي العظیم ټکی شوی د رکوع تسبیحات دي، پاکي بیانوم، پاکي د خپل رب چې ډېر لوی دی. بیا قومي ته ځو، سمع الله لمن حمده ټکی وایو، سمع الله لمن حمده. د سمع دوه معنی دي، د سمع نه دی اورېدو ته وایي، او د سمع بله معنا قبلېدو ته هم وایي، اورېدل قبلېدل. نو سمع الله، الله پاک واورېدو، الله پاک قبول کو، لمن حمده د هغه چا حمد چې چا د هغه حمد ویلو. الله پاک واورېدو، الله پاک قبول کو حمد د هغه چا چې چا د الله پاک حمد ویلو. سمع الله لمن حمده، الله پاک واورېدو حمد د هغه چا چې چا د الله حمد ویلو. الله پاک قبول کو حمد د هغه چا چې چا د الله پاک حمد ویلو. بیا یو زمونږ او ستاسو اورېدل دي، یو د الله پاک اورېدل دي، یعنی یو د مخلوق اورېدل دي او بل د خالق اورېدل دي. مخلوق په اورېدو کې د اورېدو چې کوم اندام دی که نه، د اورېدو کوم اندام دی په سر کې غوږ، نو دې ته محتاج دی چې غوږ یې نه نو اورېدل نشي کولی. بل دا دی چې د دې غوږ صحت ته محتاج دی، غوږ به صحیح وي، د دې پردې به ټیک وي، نو هله به څه کوي، نو سړی به سفر غوږونه به یې خو دننه به پکې اډولکي کار نه کوي، پردې به کار نه کوي، نو بیا اورېدل نشي کولی. او دریم دا دی چې د مخلوق دا اورېدل چې دي که نه دا مستعار دي، یعنې خدای پاک وله ورکړي دي، پخپله نه دي شوي، دا یو ذات وله ورکړي، د هغه ذات نوم دی الله. او پاتې شوه د الله اورېدل، نو الله په اورېدو کې د اورېدو اندام ته غوږ ته محتاج نه دی. سبحان الله، داسې الله پاک بې غوږ اورېدل کوي.
او بل دا چې د الله پاک اوریدل ذاتی دي، حقیقي دي، خپل دي، د اوریدو طاقت ولا چا ورکړی نه دی. بېشکه د الله پاک اوریدل څه دي؟ خپل دي، ذاتی دي، قدیم دي. الله پاک له د اوریدو دا طاقت چا ورکړی نه دی، خپل دي. نو الله پاک اوري، الله پاک واوریدو حمد دغه چا چې چا د الله حمد بیان کو، الله پاک قبول کو حمد دغه چا چې چا د الله حمد بیان. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم. مسافرو ته دعا کوي چې الله حفاظت وکړي چې هر ځای کې. صلی الله تعالی